کمو کامیاب کو هر ستونزې له طوفان دی ملګرو خوږ انسان دی اوټونه ورله ورکوي ملګرو خوږ انسان دی اوټونه ورله ورکوي راپاڅېدلی حق د پاره په میدان دی ملګرو خوږ انسان دی اوټونه ورله ورکوي ملګرو خوږ انسان دی اوټونه ورله ورکوي په 2003 کې موږ لارې کوڅې رخ کړي دي او اوس هم څوک لاړ شي ماتې دي انشاءالله چې په پلک او چوڼۍ بغیر ماتې نه شي په جرګه کې ناست خلک هغه د خپلې خبرې نه وتښتېدو د خپلې ژبې نه وتښتېدو زموږ هغه اړه یې مات کړو او دا واړه سکیمونه خو دومره ډېر شي د صمد خان چې زما خیال چې به د شمار نه بهري نن چې په دې غرونو کې دا روډونه ګرځي راګرځي بنیاد یې موږ ایښودی الحمدلله په چینار کې دا پل نه وی نو زما خیال چې ګورکلا ته او شلتاوي ته به ګاډی نه وتلی نه به رګۍ ته ګاډی ختلی بجلۍ موږ په دې علاقو کې کاریړه او دا کنډرو او کوراټه او بندان دې ته موږ باقاعده غړ سکیمونه کړي د علاقې د خلکو نه دا امید دی چې د کلي د اتفاق اتحاد ته به هغو غاړه ږدي او په ترماس باندې به انشاءالله خپل مهر به لګوي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم زمانم حمید الرحمن دی او دلته مې خلک د حمید قاري صاحب په نوم باندې پیژني او جامع مسجد جامبل دا زموږ جومات دی او زه پکې پیش امام او خطیب یم او زموږ الحمدلله دلته کې خپل حیثیت دی الله پاک د دین په وجه باندې الله پاک را کړی دی او سیاسي حوالې سره به زه دا خبره وکړم چې مخکې موږ په سیاست کې الحمدلله ښه کافي منډه تړله تګ ودو کړی د علاقې مسایل الحمدلله زموږ نښې اوس هم بارجه کې موجود دي چې د خلکو موږ څنګه خدمت کړی دی بیا موږ دې پیرله په دې بلدیاتي الیکشن کې چونکې ویلیج کونسل دی نو ویلیج کونسل کې زموږ خواهش دا و چې اتفاقي طور باندې کار وکړی شي چې د ټول خلکو په متفقه طور باندې په ټول ویلیج کونسل کې یوازې جامبل نه زموږ پروګرام دا چې په ټول ویلیج کونسل کې موږ د چیرمین او د کونسلران مزدور کسان دا یوت دا ټول موږ متفقه راولو او ترتیب زموږ دا و چې موږ په ټولو علاقو باندې دا تقسیم کړو اووه کسان دي انشاءالله دونه ډېر کلي پکې نشته اتفاق ممکن و بیا دا کلي خلک موږ راجمع کړل د خلکو زه مجبوره کړم او د هغې باقاعده ریکارډ موجود دی چې خلکو ما باندې اتفاق وکړو حالانکې زموږ خپل اراده نه وه او نه یو شوق و چې موږ خامخا الیکشن ته ودرېږو دا یو خواهش و چې کله متفق شي یو کس ودرېږي د هغه به موږ هر قسمه تعاون به کوو هر قسمه منډه تړله به وو د خلکو هغه ذمهواري ما باندې راوغورځوله او زه یې اوس الیکشن ته ودرولی ما د جنرال کونسل الیکشن ته او انشاءالله زما یقین دی چې زموږ د ویلیج کونسل دا خلک به د کلي جرګه او زموږ د کلي او د علاقې په نسبت سره اتفاق اتحاد مظاهره به کوي او دا کومه جرګه چې د علاقې شوې ده انشاءالله په ټولو علاقو کې باقاعده دا په میډیا باندې راغله ټول دنیا کتلې ده نو هر چا چې دی د دې ښه باقاعده صفت کړی دی چې واقعي ستاینه یې کړې ده چې دا ډېر ښه کار شوی دی نو زما خو دغه اپیل دی چې زمونږ دا اتفاق او دا اتحاد دا الله پاک دې قایم دایم ساتي او بل د خدمت په حوالې سره نو الحمدلله موږ اوس هم خدمت کوو د هر چا مناسب خپل وس مناسب موږ کړی دی او چې کله زموږ حکومت و ظاهره خبره ده چې زموږ د علاقې خلکو هغه لیدلی هم دی نن چې په دې غرونو کې دا روډونه ګرځي راګرځي بنیاد یې موږ ایښودی الحمدلله دا په دې خوړونو باندې دا پلونه په چینار پل که په چینار کې دا پل نه وی نو زما خیال چې ګورکلا ته او شلتاوي ته به ګاډی نه وتلی نه به رګۍ ته ګاډی ختلی یا په جامبل کې دا کارډي دا پل نه وی نو بلیګرانو ته به ګاډی نه وتلی بجلۍ موږ په دې علاقو کې کاریړه او دا کنډرو او کوراټه او بندان دې ته موږ باقاعده غړ سکیمونه کړي او بیا ناظمي زموږ الحمدلله یو پیر موږ د یو کوسل ناظمي هم کړې ده او په فخر سره دا خبره کوو چې اوس هم زموږ خلک هغه یادوي چې واقعي ناظمي دې ته وایي نو موږ خو پالټي هر څه یو طرف ته کړي د کلي دپاره چې خیر متفقه به خبره جوړه کړو د خلکو موږ باندې اعتماد وکړو او بیا داسې کسان پکې هم شته چې هغه د باقاعده د پالټي ټکټ خبره شوې و هغو خپل ټکټ واپس کړی دی د ان پي نه عبیدالله خان ولاړو هغه بلکل هغه چې د کلي اتفاق شوی دی بس د قاري صاحب مقابله کې زه نه ودرېږم میانور شاه استاد صاحب د مسلم لیګو نه نامزد شوی و هغه هم بلکل زه نه ودرېږم
اوس یو ته عوام دی زموږ د کلي خلک دی او عام ټول یو شان غریبانان خلک یو، بل ته حکومت دی. نو ظاهره خبره ده حکومت خو هر څه کوي، حکومتونه خو دا پیریانو ټوبۍ ده، کله ځي او کله راځي. او انشاءالله چې زما د کلي د خلکو نه د علاقې د خلکو نه دا امید دی چې د کلي د اتفاق اتحاد ته به هغو غاړه ږدي او په ترماس باندې به انشاءالله خپل مهر به لګوي. او بل دا یو مرګي دا تپوس وکړو چې تاسو دا خو د پی ټی آی حکومت سره تاسو مقابله جوړیږي، نو موږ چا سره مقابله نشته، نه چا مخالفت کې ولاړ یو، نه چا مخالفت کوو، دا ټول زموږ وروڼه دي، کار څوک ولاړ دي. خو دغه یو خبره ده چې د کلي اتفاق اتحاد دا یو ځای شی ډېره مزه وه او د دې به ډېر ښه نوم تللی و. خو بهرحال انشاءالله که تاثیر لمبیر کار څوک راغی نو زموږ په دې کلي کې که زموږ د خپل کس نه زما ذاتي کس نه د کلي د چا به او زموږ سره ښه تعلق انشاءالله د علاقې په سطح باندې کوشش به زموږ دی لکه څنګه چې د اسوات دا په پاکستان کې په دنیا کې یو ښکلی غوندې ځای ګڼلی کېږي او خلک یې مني او الله پاک ولې حسن ورکړی دی. نو خواهش زموږ دا دی چې ویلج کونسل جامبیل به انشاءالله په سوات کې ځلیږي او موقع به الله تبارک وتعالی راکړي، خلک به ویني انشاءالله. د هغې خو به زه خبره وکړم په 2003 کې موږ لارې کوڅې رخ کړي دي او اوس هم څوک لاړ شي ماتې دي انشاءالله چې په پلک او چوڼۍ بغیر ماتې نه شي. او دغه چې دی نن که سوات او بنیر یو شوي دي، کلیل ټاپ 1.5 کیلومتر روډ پاتې و، نور شی و دا پاتې و، دا الحمدلله دا مونږ کړی دی. او نن که دا سوات او بنیر دا دواړه ضلعې یو شي د بنیاد دا دی. د دې نه علاوه په دې جامبل کې کاریډه پل دا مونږ جوړ کړی دی، په چنار کې دا پل مونږ رخ کړی دی، کوراړي ته مونږ کړل، بندانو ته بجلي مونږ کړې ده، کاریډي ته بجلي مونږ کړې ده، کنډرو ته بجلي مونږ کړې ده. او دا واړه سکیمونه خو دومره ډېر شي د صمد خان چې زما خیال چې به د شمار نه بهري. خو په هر ځای کې زموږ نښه شی چې کوم ځای ته لاړ شو نو خلک اوس هم مني چې او تاسو په خپل وخت ښه کار کړی دی. زموږ اصل کې په دې ویلج چیرمین یا ناظمۍ کې دونه خو صحیح نه، خو البته چې ایماندار څوک راشي نو انشاءالله هغه ډېر کار کولی شي. نو خواهش مو دا زموږ بنیادي مسایل د دې کلي چې دي د روډ په حواله سره یا د زرعي ځمکې چې کومې دي د دې دا ولې دا خرابې شوي دي او زموږ د ګیس دا مسله چې ده چې څه شوی سلا پاتې دی د هغې دپاره به انشاءالله کوشش کوو. دا ډېر مسایل دا زموږ مخکې دی ځکه په دې علاقې کې پاتې کېږو لوی شوي او د دې حالاتو نه خبر یو. نو کوشش به دا زموږ د بنیادي کوم مسایل دي چې دا ختم شي انشاءالله. او انفرادي خو دا چا کار کېږي هغې څه مسله خو نشته، نو هغه ټول زموږ وروڼه دي. او ما به د جمعې په بیان کې دا خبره کړې ده چې الیکشن خو به تېر شي او زمونږ بلکې زه تاسو دا وایم زمونږ دا کم پروګرام چې ما رخ کړی و دا ما دې دپاره رخ کړی و چې په دې غټ الیکشن کې دونه تعین ماوین نه راځي، پریشانۍ پکې نه خو به دې وړوکې کړي زیاتې. نو ما وایي چې موږ به متفقه توګه باندې کار وکړو چې دا تعین ماوین ختمې شي. خو بیا هم خیر دی بعضې ملګري ولاړ دي جو ښه کار دی چې ودرېدو، هېڅ خبره نشته، موږ ته په هغې باندې څه خفګان نشته. خو خواهش مې دا دی چې په اتفاق اتحاد سره کار شوی ډېره به ښه وه. اوس هم کوشش دا کوو چې زمونږ د ورسره هغه داسې هغه پریشانۍ د کم کسان چې ولاړ دي په خپل منځ کې انډرسټینډینګ که څوک ګټي څوک بیلا د خاص خبره خو نه لوبه کې څوک ګټي څوک بیټو نه ګټي. اصل کې موږ پروګرام دا جوړ کړو چې موږ اول د خپل کلي مشوره کوله، موږ چې د کلي کې موږ متفقه طور یو کس راوباسو نو بیا شپږ کسان نور پاتې شو. نو دا موږ د کوراټا او بندان او پروڼه او سنګر او ګوریکلا او ګیشاړ دا میرګي دا موږ د ترتیب جوړ کړو چې موږ په دې کې موږ به چې زموږ کلی برابر شي نو بهر هم خلک هم برابر کړو. نو هغه زه به د بدقسمتي ووایم چې زموږ په کلي کې په جرګه کې ناست خلک هغه د خپلې خبرې نه وتښتېدو، د خپلې ژبې نه وتښتېدو، زموږ هغه اړی مات کړو. د دې وجه زموږ بهر ته خبره نشي کولی چې ته خپل کور نه جوړی، په خپل کور کې اتفاق جوړ نه کړو بار به څه جوړ کړي. خو خواهش زموږ دا و چې اتفاق جوړ شوی وي، خو په دې شرط کې چې دا جرګه د کلي خلکو منلی وي، که بهر سري مخالفت کولی موږ ته به اسانه وه. زموږ په کلي کې مخالفت د هغې وشو نو دغه مناسب نه و. د هغې خبره خو داسې ده د هغې کریډټ موږ ته راځي ځکه زموږ دا کم روډ چې دا خبره کوي نو دا موږ نظم کړی دی، زموږ د جمعیت نمایندګانو نظم شوی د کلي د خلک تاسو معلومات وکړئ نو موږ جمعیت نه نظم شوی او موږ یې سپورټ کړو. نو د هغې دغه موږ له پکار چې کریډټ موږ ته راشي هغې سوزانه نه اخلي. کار پته به وروسته ولګي چې کله الیکشن وشي او که ګټه وکړي ودې کړي او ظاهره خبره چې یو سړی وګټي نو په کار چې کار وکړي. چې کم کسان الیکشن ته ولاړو او د کلي جرګې ته هغو سر ښکته کړو او جرګه یې ومنله، عبیدالله خان د ان پي د طرفه، میانورشاه استاد صاحب چې هغه د مسلم لیګو د طرفه د هغو شکریه ادا کوم چې هغو دغه جرګه ومنله. او دویم د کلي خلکو ته او د علاقې خلکو ته زما دا پیغام دی چې تاسو د اتفاق د اتحاد دا کومه خبره چې شوې ده چې دا روایت برقرار وساتلی شي.
خیر دی دا خو کېدای شي یو سړی مخالفت وکړي هېڅ خبره نشته چې زموږ د کلي جرګه د علاقې جرګه متفق متحد وي نو انشاءالله را روان وخت یو بیا نور مسلې زموږ خپل پروګرام لکه دا دی چې زموږ د غم خادي د پریشانۍ ډېر زیاتې شوي دي یو سړی د لور واده وکړي نو بیا ثابت عمر ملا یې ماتی نو موږ د هغې هم کوشش کوو چې داسې په اتفاق اتحاد سره د هغې هم ترتیب برابر کړو د دې غم خادۍ په حوالې سره چې دا رسمونه رواجونه ته ختم شي او په سادهګۍ سره او په اسلامي طریقې سره زموږ دغه غم خادي وغیره کېږي رسم و رواج د اسلام مطابق نو مخکې زموږ دا ترتیب دی چې انشاءالله اتفاق اتحاد مظاهره موږ به برقرار ساتو او آینده دپاره زموږ کومه بنیادي مسایل د علاقې مشترکه طور باندې چې هغه موږ چې په اتفاق اتحاد سره حل کړو خو دا د هغې پوړۍ ده نو په دې کې موږ د اتفاق اتحاد مظاهره بدای چې د علاقې کومه جرګه کړې ده چې زموږ عام خلک هغې ته لبیک ووایي او په ترماس باندې خپل مهر ولګوي نو انشاءالله آینده دپاره به مسایل په اتفاق اتحاد سره حل کېږي زه خو ذاتي ته وایم چې ما 100 روپۍ هم خرڅه نه ده کړې او ظاهر خبره زما کاروبار نشي ما دنیا ته بالکل شا کړې ده د هغه د برګر ته هم پته ده زما کار د جومات سره سیاست وکړی دی الحمدلله ښه په نره یې وکړی دی خدمت خو ښه په نره باندې کړی دی خو اوس زما عمر 40 کال ناوختی دی نو کوشش دا کوم چې آخرت ته تیاری وکړم نو دنیا ته مې داسې ډېر شوق نشته او نه منډه تړله الحمدلله پیسې مې ګټلې هم دي ښه په وخت باندې د حلالو کوشش مې کړی دی خو اوس مې آخرت ته طرف ته توجه ده نو ذاتي طور باندې مالي حیثیت نشته او نه راسره حکومت شته نه راسره ایم پی ایم نشته چې زه خلکو سره وعدې وکړم دا به کوم دا به کوم او تاسو د الیکشن خرچې حوالې څخه خبره وکړه نو هغه زموږ دا کلیوال د خدای خوشحال کړي دا ټول کار دوه کوي او زیات نه کوو ځکه زه دا نه غواړم چې یو سړی ولې دونه په زور خرچې کوي نو موږ دومره زیات پلیکسونه هم نشته او پوسټر هم نشته صرف هغه خلکو دا خبره ښکاره کړو چې یو ځای نیم کې زموږ پوسټر نیم لګېدلی پلیکس لګېدلی چې قاري صاحب ولاړ دی نو زما ذاتي طور څخه خرچه نه 100 روپۍ به نه خرچه شي دا د کلي خلک متفقه طور باندې خپل طرفه کوي